بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المشتري فعليه قيمتها يوم قبضها ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جازة. تاسو لک برو ګوري جی بیان د بیع سلام شروع ده او مسله پکې د اقالی بیانې چې بیع سلام کې اقاله کوم صورتونه کې صحیح کیږي کوم کې نه. دا غیر برتا سو ذهن کې د قاعده کې نو اعلان دي محشي ذکر کړی دا چې یو بیع د مقیدی وی تاسو ته پته را مقایضه دا سامان بیع په سامان باندې سامان په تعین باندې متعین کیږي کنه او سامان چې په تعین باندې متعین کیږي نه یو بیع د بما يتعینو دا بما يتعینو باندې نور پیږي سامان په سامان او یو بیع صرف دا بیع بما لا يتعینو دا په بیع بما لا يتعینو باندې څه صورت شو دوا او دریم بیع دا بما يتعینو دا د سامان بما لا يتعینو په سامان باندې مجموعه څه شو درې وسره شي اصل دا اصل چې به وره اصل په بیع کې هغه مبيعوي دا بل قاعده او به د اقاله د پر قاعده دا چې اصل موجود وی اقاله کیږي یعنی مبيع چې موجود وی بدن لګي بوې شوي کنه اصل په بیع کې څوک دا مبيع دا او اقاله د پر اصل دا چې مبيع موجود دی اصل موجود وی اصل چې څوک دی بس اقاله بکیږي په خبره ورسېدلو اوس راشي کله چې بیع بما يتعینو په بما يتعینو سره وی مقایضه الته هر یو شی مبيع جوړېدل شي هر یو شی اصل جوړېدل شي نو کدواړه موجود ویم اقاله جایز ده. اقاله د بر خپل قانون هم نه ویلو کنه اقاله د بر قانون دا دی چې څوک اصل دی هغه هلاک شي نو به اقاله نه ټیک الته تیر شي څوک اصل دی هغه هلاک شي به اقاله ټیک نه ده. ګورئ یو بیع د بما يتعینو دا یو د بما لا يتعینو بما يتعینو دا او یو بما لا يتعینو بما لا يتعینو دا په دې خو پوه شوي. بل قاعده مو ویلا چې اصل په بیع کې مبيعوي بل قاعده مو ویلا ترڅو چې مبيع قائم وي چې ترڅو چې اصل قائم وي اقاله به کیږي او که اصل هلاک شو اقاله به نه کیږي. اوس راشي مسالې لا په بیع مقایضه کې هر یو مبيع جوړېدل شي هر یو اصل جوړېدل شي نو که دواړه موجود وي مقاله ټیک دا او که یو موجود وي یو هلاک مقاله ټیک ده ځکه دا کوم چې موجود دی دا به موږ اصل جوړ کو کنه مبيع او چې مبيع موجود دی اقاله ټیک ده. او بیع بما لا يتعینو چې بما لا يتعینو وي هر یو چې دی هغه مبيع جوړېدل شي هر یو اصل جوړېدل شي نو کدواړه موجودی مقاله کیږي او یو موجود یو هلاکی به هم مقاله کیږي. او بیع چې کله دی بما يتعینو وي د سامان په بما لا يتعینو باندې دی وخت کې اصل چی مبيع هغه بما يتعینو وي سامان نو کداغه سامان موجودو اقاله به سي او کدا هلاک شو اقاله نه شي نه رسیبي به هلاکت عام دی بین اقاله د عقد نه مخکې هلاک شوی او یا اقاله وکي د قبضې نه مخکې هلاک شي قبضه او تلانی واپس ورکړي او هلاک شي نه رسیبي. اوس راشي بیع سلام ته د خپل خبره وچېړو مسله دا ده ما د دې خالد نه یو کور غنم واخیستل په بیع سلام باندې او سمن رأس المال کې موتوین زور کړل هم دا وینځ په الحال والا مال بدو مشت پس دو مثلا من غنم راکې په دې مسله پوه شو راځي والله به مسلم الیه چې د خالد د قبضه موکړه په وین زبان دي
به مو ویل چې راځي واپس اقاله کو. خالد ویل دا وینځه دې درواله او بس غنم رانه مو غواړی قلم کول وغوښتل. نو په بیا سلام کې اصل رأس المال وی کنه اصل مسلم فيه وی تاسو وای اصل مسلم فيه وی نو بس راشي کچری دا وینځه هلاک شول اغه نه پس اقاله کوله هم سیدا ځکه اصل مسلم فيه خو موجود دی غنم او که اول اقاله وشوله او د قبضې نه مخکې لا قبضې ماته د وینځ نه ورا کړی وینځ هلاک شوله به هم اقاله سره سیدا نه د اقالې نه مخکې وینځ هلاک شوله او که د اقالې نه پس د قبضې نه مخکې دواړو صورتونو کې اقاله سیدا ولې څوک چې اصل لیکنه اغلا موجود دی وته ګورئ ومن اسلم څوک چې بیا سلام وکي جاریتن څوک چې بیا سلام په حیثیت باندې رأس المال مقرر کی جاریه د سیوایا ومن اسلم څوک چې بیا سلام کی رأس المال مقرر کی جاریه فکر حنطه او مسلم فيه بکی کرد غنم وی وقبضها المسلم الیه او به دا جاریه قبضه کی مسلم الیه ثم تقایلا به دواړه اقاله کوي اقاله وکي و اغه نه پس قبل القبضه فماتت في يد المشتري د مشتری پلاس کی یعنی مسلم الیه پلاس کی زکه دا وینځه ضرب السلام مکنه دا وینځه ما د لور کړله نو ګوي دا وینځه مې په خرڅ کړی دا نو په بیا سلام کې هو مسلم الیه بایع وی خالد بایع دی خودی بل طرف ته کو ګورو ما وینځه ور کړی دا زبای ماغه مشتری دی ځکه ته مشتری لفظ ویل ګوره یو دا فماتت دا وینځه وفات شي په ید المشتری بلاس د مشتری کی یعنی مسلم الیه کی اوس اقاله کول غواړي یو مسله دا د اقاله جایز هم دا یو مسله دمه دا ما هو لوینځه ور کړی و بس کی بچ کې وینځه خو نشتا وای جی د قبضې د وخت د قبضې په ورځ باندې د وینځې څومره قیمت او خالد د ما دغه قیمت واپس کی فعلی په خالد باندې قیمت د وینځې واجب دی او مقبض دی د قبضې د ورځې والا ولو تقایلا بل صورت وردوم کچری قاله وکړه بعد هلاک الجاریه اول جاریه هلاک شواغې نه پس قاله نو بس جاز دام جایز ده دو صورت شو اول قاله وکړه به جاریه هلاک شولا صحیح دویم اول جاری هلاک شولا به اقاله کوي دواړه جایز دي وجه لان صحت د اقاله شریعت تعتمد بقاء العقد دا ډیره مزیدار قاعده ذکر کړي بای اقاله ال صحیح کیږي چې عقد اولنې عقد لا باقی وي او اولنې عقد چې باقی دا په معقود علیه باندې وي او معقود علیه بابا سلام کې مسلم فيه وي نو مسلم فيه لا اشتري معقود علیه اشتري نو قدم اشتري اقاله ټیک ده ځکه صحت د اقاله تعتمد غواړي بقا د عقد وذلك بقيام المعقود عليه او بقا د عقد د بقيام د معقود علیه باندې وي او په سلام او په سلام کې المعقود عليه چې دا انما هو المسلم فيه ده فصحت الاقاله اقاله سيد حال بقائه په حالت د بقا کې اقاله سيد په حالت د بقا کې څه مطلب اور بس ورشه یعنی شروع کی جاریه ژوندۍ وا چې قاله کوله او به چې کله قبضه ور کوله غینه مخکې دا جاریه مړه شوې ده رسې کنه به رسې نبم قیمت دی ورکی نو شروع کی خلا جاریه ژوندۍ ابتدا کی او به بقا کی د قبضې نه مخکې مړه ده نو څه خبره نشته ک بقاء سوي فصحت الاقاله حال بقاء حالت بقا کی اقاله ټیک ده ځکه کچره په حالت ابتدا کې وین زمړه وي یعنی اول نمړه وي لکم چې دویم صورت دی هغه نه پس اقاله کړه وي نو به اقاله ټیک ونه ک په حالت بقا کې وین زمړه شي په طریقه ولا وټی کی پتل نه کې پوه شوي کنه وګوره وای دا جاز ابتداء ګوره وای کنه کله چې ابتداء جایز و یعنی اول مړه ورسته اقاله وکړه نو اولاد يبقى چې دغه اقاله دي سی وی امتحان څه مطلب امتحان چې دا شروست مړي کم چې اول صورتو لأن البقاء سهل ځکه بقاء وسهل دا ماده د البقاء وسهل من الابتداء 55 نمبر ماده واذا انفسخ العقد تاسو ما په دې قسمه باندې پوه شولې څو صورتونو ملي سم دوا یو دا چې وین اقاله په وخت کې وین ځ ژوندۍ و ابتداء
رسو هلاک شولا بقاءً نو دا صورت جایز ده ځکه چې اول مړ شي او رستو اقاله وکي لکه د دویم صورت چې دام جایز ده چې ابتداءً مړه د اقاله جایز ده نو بقاءً چې یعنی رستو مړ شوی هلته به طریقه ولا جایز ورسېدی په واذا انفسخ العقد في المسلم فيه والسؤال دا لګبر وګورئ دا جاریه خو مړه ده مړه او یو وخت چې بچا کې فسخه کې د غیر لپاره شرط دی شی به موجود یا به فسخه کې دا موږ قاله کې ویلو کا فسخه د بارا کوم شي کې د فسخه کې د غي وجود ضروری دی نه ته په دې جاریه کې فسخه کې جاریه خو مړه ده کنه نو دا خو موجود نه د څنګه فسخه کې نو جواب دار دا کومه قاعده چې دی ویلا فسخه د بارا وجود دا غشي ضروری دی چې فسخه کې دا ال چې کله ته اصلا فسخه کې او کله چې فسخه طبعا راځي نو به دا قاعده نه جاری کیږي دلته په جاریه کې فسخه طبعا راغلی دا اصل کې فسخه بچا کې د بغنمو کې د مسلم فيه کې دا واذا فسخ العقد کله چې عقد فسخه شي په مسلم فيه کې ان فسخ في الجاريه کې فسخه شول طبعا فيجب عليه واجب د بدی خالد باندې په مسلم الیه باندې په مشتری باندې دلته مشتری دی ردها چې واپس کی دغه وینځه کې موجوده وي هو قد عجزن وسعجز د امر د فيجب عليه رد قيمتها واجب د چرد قیمت وکي ولو اشترى جاريه ب1000 درهم لګ برو غوري اوس دا صورت عامه وي والا ووري عامه وي والا صورت چاغي کې جاریه د مبياده او اصل دا ما د خالد نه جاریه واخستله په 100 روپۍ باندې لکه 100 روپۍ درواله جاریه می قبضه کړله به می قاله کوله جاریه موجوده به خو سیده وسراشه اقال دویم زمنګ د کوم مرکزی صورتونه دی غواوره اقاله می وکړله جاریه لا موجوده ده خو خالد جاریه باندې لا قبضه نه وکړي جاریه وفات شوله یو صورت دا شو دم جاریه اول وفات شوله ناغینه بس اقاله کو دا دوه صورتونه نه دي جایز ولذلته دا جاریه د مبیاده د اصل ده په اول صورت کې بعد العقد قبل القبضه هلاک شوی ده او په دویم صورت کې د عقد نه مخکې هلاک ده نو چې کله مبی اصل هلاک شي نه بس به خود فسخ نه کیږي کنه به خو اقاله نه کیږي پوهیږي کنه به او مخکې مسله کې جاریه مبی نه و اخو اصل معلوم ولو اشترى جاریه کزه خالد نه جاریه والما ب1000 درهم باندې ثم تقايل بدوالو اقاله وکو اول صورت فماتت في يد المشتري پلاس د مشتری کی ما د خالد نه خص ما پلاس کی جاری هلاک شولا بطلت الاقاله باطل شولا دویم صورت ولو تقايل بعد موتها کی قال کی بس د موت نه نبه فهم فالاقاله باطله نشرون باطله ده وللان المعقود له چې د بابای کی هغه څوک ده انما هو الجاريه ده فلا يبقى العقد بعد هلاكها فلا يبقى العقد بعد هلاكها نو قد نبات کیږي باقی نبات کیږي پس د هلاکت د جاریه فلا تصح الاقاله ابتداء اقاله ابتداء هم ټیک نه ده یعنی چاول جاریه هلاکه رست اقاله کوي کمی چې دویم صورت ده فلا تبقى انتهاء هم نه ده صحیح کوم چې اول صورت ده چې اقاله په وخت کې موجود وي قبضه نه مخ کې هلاکه شي ولی هغه د اقاله کوم محل هغه ختم شو لین اعدام محله ځکه محل د بای ختم شو وهذا بخلاف بای المقايضه په بای مقايضه کې به قصه بدل ده التک دوړو صورتونه کې جایز ده یو عوض هلاک شو غینه پس اقاله کوي یو اقاله وکړه قبضه نمخ کې وي عوض هلاک شو دوړو صورتونه جایز دي نه رسېبي حيث يصح الاقاله سيده وتبقى باقي بعد کیږي بعد هلاک احد الوزين باقي بعد کیږي قال پس د هلاک د احد الوزين وللان كل واحد منهما مبيع فيه ذکر هر واحد عوضینو کې د مبيعه د بيع المقيضه کې تاسو رسې بیا لګه مبيعه نو بس اصل باقي دی هر یو باقي قال امام محمد فرمای رحمه الله ومن اسلم الى رجل درهم ومن اسلم الى رجل بيبسي چره دراهم في كل حنطه فقال المسلم اليه شرطت رديه وقال رب السلام لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم اليه ما تلك برو غوري
ما د خالد نه غنم واخیستل من نو مثلا ب 100 روپۍ باندې 100 روپۍ مورته حواله کړلې به مسلم الیه وی خالد چلکا رب السلام ما ته وی تا تماشت لګول طالب غنم در کوم مې شپس خوردي غنم او زه ورته ما چلکا تا د سره د ردی توب او د جی توب شرط لګولې دی نه پتن لګي پوه شوي کنه به د وخت شي چې قصه ګرانه د وګدم ده ما خالد نه غنم واخیستل پیسې مې ورکړلې مې شپس به غنم راکې خالد مسلم الیه د دارته وی چې وی شرط مې لګولې ردی غنم بدر کومه ضرب السلام مزورته يم چې نه جی تا مطلق ویلې دي چې غنم براکې در کومه دې صورت کې به د چا قول له اعتبار شي گواهان نه د مسلم الیه قول له اعتبار وي د خالد قول له پوه شي به نور خبر کوي ته ګورئ او من اسلم الى رجل دراهم او چا چې به سلام وکړا یو سړي سره خالد ما سره وکړه دراهم به رسول الله مقرر کړ فی کر حنتن او مسلم فيه چې وا هغه کورد غنمو فقال المسلم الیه خالد ویل شرط ردیه شرط مې لګولې چې ردی غنم به مې شپس در کومه وقال رب السلام وی لم تشترط ما وتویل تا شرط نه لګولې دی وشم قول بچا د چا معتبر وي نو فالقول قول المسلم الیه به معتبر وي تاسو مې څه پوه شولې ما تلک متوجي شي یو دوه اصطلاحات ډیر ضروری دي د کتاب القضاوت اصطلاحات دي خودلتا پټول ډیپند دی خبره به موقوفه ده یو متعنت وي او یو خصم وي متعنت هغه چاته ویل کیږي توجه جی چې هغه ته په بیا کې ګټه یو بیم انکار د صحت د بیا کوي په صحت د بیا کې ورته ګټي او بیم څه کوي انکار کوي یو خصمي خصم چاته وي چې هغه ته په صحت د بيع کې نقصان وي به انکار کوي نقصان وي ورته ځکه انکار کوي او متعنت ته ګټه یو به هم څه کوي انکار کوي پته لګي پوه شوي اوس راشي چې کله یو بدواړو کې یو متعنت او بل متعنت نو قاعده ده چې څوک متعنت دی دغه قول له اعتبار نوي مقابل قول له اعتبار وي دا مسله زده شوله چې څوک متعنت دی دغه قول له اعتبار نوي مقابل قول له اعتبار وي اوس راشي منګ ول د مسلمه هلي قول له اعتبار دی ولی ذکر رب السلام متعنت دی کنه ما د خالد لزر روپۍ ورکړي دا به مال من غنم راکې مېش پس او خالد راته وی ما پکې وسب بیان کړی دی چې ردی بي او رب السلام ورته وی چې تا د وسب بیان نه دی کړی او بیا سلام کې چې د وسب بیان ونه شي بیا سلام صحیح وي نزه چې کوم دی د عدم صحت د رب بیا سلام داوا کوما او مسلم الیه خالد د صحت داوا کوي د څه ده کنه او بیا سلام کې عام طور قانون دی چې چونکه غنم مېش پس ور کوي نو په لګو پیسو باندې زیات مبیا ملاويږي په دې کې رب السلام چې مشتری دي ته ګټي نو ما ته ګټه ده که خېلمي او بهم ز صحت انکار کوم نو متعنت شو مکنه شو ګټم ده رب السلام ته بهم څه کوي انکار کوي نو په دې وخت کې رب السلام متعنت شو او موږ ویلو مقابل قول له اعتبار وي او مسلم الیه دی پوه شولې په وته وګورئ لأن رب السلام چې دا متعنت دی فی انکاره په دې خبره کې چې دا انکار کوي د صحت د سلام الکه ولی متعنت دی متعنت خو هغه چاته وي چې هغه ته ګټه یو انکار کوي نو اورا لأن المسلم فيه چې دا يربو على راس المال في العادت عادت کې دا زیات وي پر رأس المال باندې یعنی عام طور په نقد باندې مثلا په 100 روپۍ نیم من کیږي به سلام کې به من کیږي نو دا مسلم فيه زیات وي په سمانو باندې خیالم دې کنه نو ګټم د پکې او به انکار کوي خرازي عکس راوړوي بل وګوره عکس خالد وای ما درته مطلق غنم یاد کړیو او ما ورته ویل چې ما تارا ته ردی یاد کړیو یا دې راته جید یاد کړیو به الفاظ دیگر زه د وسب داوا کوم وسب دی بیان کړي او خالد وای بیان د وسب پکې نه وشوي اوس خالد د صحت د بیع نه انکار کوي او زه د صحت د بیع سلام داوا کوم اوس به چا قول اعتباري پیږي کنه پیږي یار راسي پی
نو د امام صاحب درای موافق د رب السلام قول دی خو ګوره لکه رب السلام قول له اعتبار وي زما قول له ځکه زه د صحت د به خبره کوم چې وسب بیان شوی دی او مسلم الیه د ادم صحت خبره کوي چې وسب نه دی او اصل دا ده چې به دې صحیح وي نه څوک چې د اصل ملګری هغه منکر او مدعی علیه وینو مقابل سره ګواهان نه د قول په قبلېږي دا چا رئیس ولا د امام صاحب او صاحبین وای نه جی په دې صورت کې چې د صحت داوا رب السلام کوي او د ادم صحت داوا مسلم الیه کوي بهم د مسلم الیه قول له اعتبار دی اگر چې هغه د ادم صحت داوا کوي او ته وګورئ وفي عكس او كعكس وشي نو قالوا مولاني ويلدي يجب ان يكون القول ضروري ده چې قول معتبر شي د رب السلام د امام صاحب باندې زبان دي ولې لکه ذکر رب السلام چې داوه د صحت کوي ځکه دا وایي چې وسب بیان شوی وو ابو السلام کې د وسب بیان خو ضروري دي تاسو پیږئ وان كان صاحبه منکرا اگر که صاحب منکر دی زبه وسب دی بیان کړي او هغه انکار کوي الان کې چې کله گواهان نه د منکر قول له اعتبار وي د څه ده کنه دلته د مسلم الیه منکر دی او زه مدعی رب السلام خو چون کې زه د صحت خبره کوم دی وجنه زه اصل وګرځیدل مڅوک چې اصل هغه مدعی وي نه مدعی شي ما قول له اعتبار وي وعندهم د صاحبانو بنظمان القول للمسلم الیه قول بچا معتبر وي مسلم الیه به معتبر وي د خالد ولی منکر دی او ما وسب نه دی بیان کړل زه تم بیان کړل دي وین انکر الصحه اگر که مسلم الیه چې کوم انکار کوي یا د صحت نه انکار کوي چې وسب نه دی بیان شوی بیا سلام نه دی صحیح پیږي په کنه خودم ردم ولې سب دی وخت دا رب مسلم الیه چې خالد دا وی چې وسب نه دی بیان شوی دا د صحت انکار کوي کنه خدا متعنت نه دی ځکه د ته بده بیا سلام کې ګټه نشته بیا سلام کې وګټه چاته هغه رب السلام ته نو خصم دی ښا وسنقرر من بعد ان شاء الله تعالی دې بیان کو د درې لکې پس د خیر سره ولو قال المسلم الیه لم يكن له اجل وقال رب السلام بل كان له اجل فالقول قول رب السلام الاكبر وګورئ ما خالد سره بیا سلام وکړه بیا سلام کې نیټه بیانول ضروری دي کنه دي شرایط نه ده نو مسلم الیه وای نیټه بکې نه و مقرره خالد وای او رب السلام وای ز رب السلام یې معنی چې نیټه بکې مقرره وا مسلم الیه وای نیټه نو مقرره د ادم صحت خبره کوي او رب السلام وای چې نیټه بکې مقرره وا د صحت د بیا سلام خبره کوي د چا قول له اعتبار وي د رب السلام قول له څوک چې د صحت خبره کوي پوه شولې به زما خبره له اعتبار ګوري ولو قال المسلم الیه كمسلم الیه ویل خالد لم يكن له اجل بي سلام د پاره نیټه نوا وقال رب السلام ویل ما مشتری بل كان له اجل بلکې نیټه ورلوا چا قول له اعتبار وي فالقول قول رب السلام فالقول قول رب السلام وللان المسلم الیه متعنت لکبر وګورئ په دې صورت کې دا مسلم الیه متعنت دی څنګه لک متوجه شي دی خان دی خالد مسلم الیه دی ویل نیټه ورل نشته او زه رب السلام ما ویل نیټه مقرره ده نو خالد د صحت بیا سلام انکار کوي دسه ده کنه چې نیټه نه مقرره خو نه شي او سره متعنت هم دی متعنت ولې دی نیټه چې د اصل کې د مسلم الیه حق وي ترڅو چې نیټه راغلی رب السلام یې نشي غوښتلې نو کوم حق دی کوم حق دا غینه انکار کوي اڅوک چې خپل حق نه انکار کوي دا څه متعنت وي د خپل فائدې نه چې انکار کوي نو دې صورت کې دا مسلم الیه متعنت د موږ ویلو قانون دا دی چې یو طرف ته متعنت وي بل طرف ته غیر متعنت وي نو د غیر د متعنت کوم مقابل له دغه قول لبا اعتبار وي هغه څوک دی رب السلام دی لأن المسلم الیه چې متعنت دی فی انکاره هغه دا چې انکار کوي مسلم الیه حقا دی او حق له چې هغه د مسلم الیه حق دی چې هغه څوک دی هو الاجل د خپل حق نه انکار کوي او هغه سره بیم د بې د صحت نه انکار کوي والفساد لعدم الاجل غیر متيقن لمكان الاجتهاد
ملک صاحب لږ بر وګورئ دا اعتراض نه جواب دی تا مسلم الیه ته معترض وی متعنیت ویلو متعنیت چاته وی چاته چې پیدا وی او به هم د صحت نه انکار کوي دلته خو مسلم الیه متعنیت نه دی ولی کبه ختم شي مسلم الیه ته بخپل مبیا پاتې شي او پیسې به ته واپس کی حالان کې پیسې کمی مبیا زیته به سلام کی ځکه مسلم الیه ته مبیا زیته پاتې شولا غټه ده وته پکې او متعنیت خو چاته وی چې صحت نه انکار کوي خور سره پکې څه وی ورته نقصان وی نه رسي به یعنی فساد کې وته نقصان وی صحت کې ورته فائدہ وی پتن لګي پوه شوي کنه دلته مسلم الیه ته په صحت کې نقصان دی نه د خپل نقصان نه انکار نه کوي د خپل فائدې نه د خپل نقصان نه انکار کوي فائدې نه خو نه کوي پتن لګي پوه شوي څوک چې د فائدې نه انکار کوي هغه څه وي متعنیت وي دلته دا مسلم الیه وی چې نیټه نه د مقرر شوی مطلب ما ته خپل غنم پاتې شي دا خو د خپل نقصان نه انکار کوي د خپل فائدې نه کوي مطلب به دې ختم شي چې ما ته مبیا سالم پاتې شي دا که پیسې دغه په مقابله کې کمی دي نو په دې انکار کې د ته فائدہ ده که نقصان دی فائدہ ده ورته فائدہ چې فائدہ ده ورته دا متعنیت نشو چاته چې په انکار کې نقصان یې متعنیتی زه خو په ورسېدلم دغه جواب ده مولوی صاحب دا نیټه مقرره ده نه د مقرره دي سره به سلام فاسدی کې نه فاسدی کې دا مختلف فيه مسله ده اختلافي امام شافعي رحم الله بکې نیټه مقررتیا ضروری نه غني دا مسله بیان شوی و اختلافي ده کنه دلته دا نه د ضروری چې مسلم الیه وای چې نیټه نو مقرره خامخا دی به ختم شي وغه د مبیا سالم پاتې شي وغه دی په ګټه کې شي نه د ضروری ولی شافعي قاضي لبلال شیخ به فیصله وکړي نیټه نه د مقرره خیر دی بس به ټیک ده مسلم الیه ته څه ګټه رااله لنډه دا د مسلم الیه چې دی هغه د عدم صحت د بیا سلام خبره کوي او اجل ورته پکې نیټه ورته پکې حق او نیټه ځان له خرابې نو متعنت دی وګورئ والفساد چې دی د بیا فاسد دل لعدم الاجل بوجه دا یقیني خو نه ده کنه یار که یقیني به موږ به ویلی مسلم الیه ته پکې نه فرق فاسد شي نو متعنت نه دی دا به ویلی وي لمکان الاجتهاد اذا کدي مسله کې اجتهاد دي فلا يعتبر النفع نو په فساد کې چې کوم نفع ده کنه مسلم الیه دا فی رد راس المال چې رد المال واپس کې مبيو ته پاتې شي نو د دې نه په اعتبار نشته ځکه دا یقیني نه ده چې را بشي بخلاف عدم الوصف هغه صورت کې چې وصف مسلې څه چې مسلم الیه وای مثلا وصف نو بیان شوی او رب السلام وای چې وصف بیان شوی او په دې صورت کې اوس یا الټه کا رب السلام وای چې وصف بیان شوی نو او مسلم الیه وای بیان شوی او نو وصف بیانېدل ضروری دي د اتفاقی مسله ده ک نه بیان شوی وای سلام فاسد ده اتفاقی ده اجتهادي نه ده راځي وفي عكسه القول لرب السلام عندهما وسيكسر واړوي برو ګوري رب السلام وای زوې مچاله کنيټنه و مقرره شوی زوې ما او مسلم الیه خالد وای چې به نیټه مقرره شوی ده نو رب السلام د ادم صحت خبره کوي ځه نیټه نه ده مقرره او مسلم الیه ده صحت خبره کوي نیټه مقرره ده اوس به چا قول له اعتبار وی نو د صاحبانو په نسبت باندې رب السلام قول له اعتبار ازما قول او د امام صاحب په نسبت باندې مسلم الیه قول پتن لګي پوه شو ګوره به وګورئ ما ویل چې لکه زره صورت به جوړ کړي ما د خالد نه غنم واخیستل په 100 روپۍ باندې 100 روپۍ مې ورکړه غنم بر الله را کوي مې شپس بیا سلام ده نو ما ویل نیټه نه د مقرره څه مطلب یا سلام نه ده صحیح خالد ویل نیټه مقرره څه مطلب یا سلام صحیح ده نه د چا قول له اعتبار به وي صاحبین وای ازما قول رب السلام قول له اعتبار وي امام سے وای چا قول له اعتبار وي مسلم الیه قولنا وتوګورئ وفي عكسه القول لرب السلام عندهما رب السلام قول له اعتبار د صاحبانو په نسبت دي ولي لانه رب السلام چره ينکر دا انکار کوي حقا عليه دی او حق چې په د باندې فيكون القول قوله څه مطلب د حق انکار کوي دا رب السلام چې دا انکار دی او حق کوي په د باندې کوم د حق داو چې دا ته به د مبیا ملاویږي مش پس او د څه ده کنه نو نیټه د چا حقو
مسلم الیه نفع پکې چاته ونه ټکی مسلم الیه ته نو مسلم الیه د خپل نفع دا وکي نیټه پکې دا بیا سیدا او رب السلام د نیټې نه انکار کوي منکر شو او نیټه حق د چا دی د مقابل حق دی نه مقابل حق نه انکار کوي نو رب السلام منکر شو قول د منکر معتبري کنه یار چې کله مقابل سره غوان نه رسي به ووري نیټه نه انکار څوک کوي رب السلام او نیټه حق د چا دی د مسلم الیه انه رب السلام د مسلم الیه د حق نه انکار کوي نو منکر شو او کله چې مقابل سره غوان نه منکر قول اعتبار وي وګورئ لانه ذکر رب السلام چې ينکر انکار کوي حقا د یو حق علی چې کوم بدمانی دی نیټه حق داغه حق بدمانی فیکون القول نو قول چې قوله د معتبري ځکه منکر دی اعتراض دا خو منکر دی خو سره د صحت بینه انکار کوي کنه ځکه چې نیټه قدم چې وای سلام هم ټیک نه دا وای دي سباق نه کوي وای انکر الصحه اگر کده صحت د وای سلام انکار کوي د دې لپاره مثال شته ویاو کنه رب المال اذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح الا 10 وقال المضارب ولا بل شرطت لي نصف الربح لك مرو ګوري دې لپاره بل مثال واوري نذیر زما پیسې دي ما هدایت لور کړلې په مضاربت باندې او مضاربت کې دا قانون دی چې نفع کې چا د لپاره مقرره ګټه مقرره شي متعینه نو مضاربت فاسدی به نو زه هدایت ته هم تعالی ما دا پیسې یو لک روپۍ درکړي مضاربت باندې او شرط هم دا لګولې دی چې مال به اثرنه ولس درهم راکې هغه نفس به بنفع تقسیمو لس درهم به اثرنه مال راکې دا شرط فاسد دی ښا دا څوک لګي رب المال لګي او څوک چې عمل کوي مضارب هدایت هغه وی جی دا شرط مرد نه دی لګولې خو بس نفع بدواله تقسیمونیم بنیما خبر ادا شوی دا نه رسي به نو په دې صورت کې صاحبین وي ګوري د رب المال قول له اعتبار دی هلن کې رب المال چې کوم داوا کوي کنه داوا په دې کې دغه مضاربت فاسدیګم خو چون کې منکر دی څنګه منکر دی هدایت وایي چې د غلط درهم چې تکم یادې دي کې نیم زما دي او زم چې نه ستا پکې نشته ټول زما دي داغه د نیم درهم نظر څه کوم انکار کوم زه منکر یم کنه رب السلام سره رب المال سره منکر دی سره د دینه چې ور سره د عقد د فساد خبرم کوي خو به هم ته د قول له اعتبار دی ولی منکر دی عقد کې فاسدی کې فاسد دي شي تاسو په صورت پوه شولې ما هدایت له څومره روپۍ ورکړي دي 1 لک مضاربت باندې او مضاربت کې 4 بار متعین پیسې مقررول مضاربت څه کوي فاسدی او زه ورته ما چې لس درهم به مال سرنه وراکې دم شرط لګولې دي باقي به تقسیم او هغه دا شرط نه دی لګولې نو زه داوا کوم د فساد د مضاربت او هغه داوا کوي د صحت مضاربت خو زه منکر یم ولی هغه ماننیم 5 درهم غواړي او زه د غیر انکار کوم نو رب المال قول له اعتبار دې ځکه منکر دی اگر چې د صحت نه انکار کوي دلته د قی صاحب دی رب السلام منکر دی اگر کله صحت د به سلام نه انکار کوي وورا وین انکر کم دی کرب المال چره اذا قال للمضارب توي شرطت لك نصف الربح ما شرط کړه او تا تنی مګټه خو الا 10 اب اثرنه مال راکه او مضارب وتوي نجي لا بل شرط بل کې دا شرط لګ او لي نصف الربح دني میګټه مال نو کلس درهم ګټه و شو لغي کې مبني مزمای دلته قول چې دی رب المال معتبر دی ولی لانه ينکر انکار کوي د نیمه غټینا چې مضارب لور کی په غلسو درهمو کې ځکه انکار کوي د استحقاق د ربح اگر چې د په انکار کې وینن کر صحه انکار د صحت د مضاربت مرضی دا قدم راضی تاسو پیګی کنه امام صاحب څه وای خپل مسلې لراشي وای د مسلم الیه قول له اعتبار وی ځکه هغه د صحت خبره کوي او څوک چې صحت خبره کوي د اصل خبره کوي څوک چې اصل خبره کوي هغه منکری هغه مدعی وي دا قانون دی وره امام سے فرمای القول للمسلم الیه قول بر مسلم الیه اعتبار وی ځکه مسلم الیه وی چې نیټه مقرره وخت صحیح دی دا اصل لکنه څوک چې د اصل خبره کوي څوک وي منکری حسابي کی کا لکه د سره په دلاس غړې د زم زما دا وې زما دا منکر څوک دی څوک چې د اصل خبره کوي د چا بلاس چې دا هم داغه دا کنه نو
دا به ان شاء الله کتاب الدعوه کې را لراشي کا مدعي مدعي علی بڅنګ پیژنو یو علامه دا څوک چې دا اصل خبره کوي هغه مدعي علی منکر وي لانه يدعي ذکر مسلم له دعوه کوي د صحت اصل اوه وقد اتفق على عقد واحد او قدم یو دی د سینې چې عقدونه دوه شوي عقد یو دی څه مطلب چې بس یا خو بیا سلام دا او یا فاسده ده بل عقد پکې نشته نیټه بیان شوی مسلم الیه وی بیا سلام ده بس صحیح ده رب السلام وی نیټه نه ده بیان شوی بس بیا سلام فاسده ده بل عقد منځ کې شته نشته دی د ټکی د وکي رستو نه چول باسو لنډه دا فکان متفقین علی الصحه ظاهرا دا دواړه په ظاهر کې متفق دي په صحت باندې چې بیا سلام صحیح شوی ده او به پکې رب السلام وی نیټه نه ده مقرر شوی واپس انکار کوي او مسلم الیه زړه په زړه دی نه نیټه مقرر شوی ده بس بیا سلام صحیح ده بخلاف مساله المضاربه خن مضاربت کې به ولید رب المال من شي توجه په مضاربت کې دا قانون دی چې کله ترڅو مضاربت شرایط پوره خو مضاربت قائم وي او کله مضاربت شرایط ختم شي فاسد شي نو تجارت جوړيږي الته بل عقد پیدا کیږي ها یو عقد باندې اتفاق نه وي بل قدم وي نو الته که مضاربت فاسد شي رب المال د مضاربت د فساد خبره کوي د منو ولې دا منکر دی کنه نو الته خو مضاربت فاسد دي شي کنه بل طرف ته وړو چاته اجاره ده امام سے بتوي بھائی مضاربت باندې مور قیاس کوي مضاربت او بیا سلام کې فرق دی څنګه فرق دی ګوري وتا بخلاف مساله المضاربه په خلاف د مسلې مضاربت باندې ولی الته په یو وخت باندې اتفاق نه کوي یو وخت فاسد شي مضاربت چاته وړي بل وخت ته څوک دی اجاره ده پتن لګي پويږي کنه او بیا سلام کې چې فاسد شي وخت دی بل نشته دی دا کومه قاعده چې مونږ ویلی و څوک چې د صحت داوا کوي داغه قول له اعتبار وي دا کومه وخت کې خبره ده چې هلته فقط یو وخت باندې اتفاق شوی او چې کوم کله عقد داسي چې یو نه دوی نه به دانش سره څوک د صحت داوا کوي هغه قول له اعتباري لکه مضاربت کې او بل وجه وره یو خدای چې به خلاف مساله المضاربه الته اتفاق په یو وخت نه کې مضاربت ختم شي جاري امون خبره بچا کې شروع ده چې اتفاق په یو وخت شوی دیمه د مضاربت عقد غیر لازم دی څوک یې ټیم ختمول شي او بیا سلام چې عقد لازم دی مقابل نه رضا اقالی نشي کولای ختمول نشي ولانه ليس بلازم من مضاربت عقد لازم نه دی فلا يعتبر الاختلاف فيه ان دې کې اختلاف له اعتبار نه وي لنډه دا فبقي مجرد دعوه استحقاق ربحي الته صرف دعوه استحقاق ربح راځي نو مضارب غواړي چې زما پکې حق دی د غلط څه درایي وکي او رب المال انکار کوي نو رب المال څه شو منکر شو تاسو پیږي کنه نو فلا يعتبر الاختلاف فيه اختلاف کو مضاربت کیو سبق نه کوي اجارت اسم جوړيږي اما سلام نو سلام خو لازم ده فلازم یک طرفین شي ختموله الته اختلاف له اعتبار شته فصار الاصل اسرا شي اصل لرا نه چول دا دروته لکه برو ګوري چې دوه کسانو خپل منځ کې اختلاف را لې څوک چې متعاند وو دغه قول له اعتبار نه مقابل له اعتبار وي متعاند تعریف خو شوی وکنه چې ګټي ورته او به انکار کوي او چې کله به یو متعاند نه نبی چې څوک منکر دی به ووري به امام سے برای اداره ک عقد یو په یو وخت باندې اتفاق راغلی او نو څوک چې د صحت دا وکي دغه قول له اعتبار دی پوه شئ به او صاحبین وای نه جی ک عقد یو هم څوک چې منکر دی هغه قول له اعتبار دی یو متعاند مقابل قول له اعتبار ویو کدوړو کې یو متعاند نوی امام سے وای څوک چې د صحت دا وکي هغه قول له اعتبار او صاحبین وای څوک چې منکر وی امام سے بګه وقید لګی څوک چې د صحت داوا کوي او وخت په یو وخت اتفاق کړي هغه کې د صحت هغه له اعتبار دی او کنه عقدونه دوی به ټیک د به د منکر هغه له اعتبار دی او صاحبین مطلقاً وی چې هغه له اعتبار دی منکر لا فصور الاصل اصل او قید کلیه د اشفلا چن من خرج کلامه هغه څوک چې دغه کلام روزي تعنتن د تعنت په اعتبار سره نو فالقول لصاحبه یعنی دغه کلام د تعنت ولا کلام وی نو قول به صاحب معتبر بالاتفاق یو وان خرج خصومتا او کچری کلامی به توري خصومت روزي انکار کوي خو به انکار کې وته ګټه د ضرر نه د خپل نفي نه انکار نه کوي بلکې د خپل ضرر نه انکار کوي غته به خصم ویلی مو کنه
او وقال اتفاق على عقد واحد حنن کې په یو وخت اتفاق وي لکه بیا سلام نبی امام سے وی فالقول للمدعي الصحه عنده وعنده او د صاحبانو بن زمانه منکر لره به اعتبار وي وین انکر الصحه اگر کې انکار ده صحت کوي خو شولې به